نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. سورة الأعراف پارا نمبر 9 رکو نمبر 16 آیت نمبر 130 خلاصه در رکو پس تاغین لفظی ترجمه. دل تدریم واقعه بیانیگی. مخی حضرت موسی علیہ السلام هغه بشارت بنی اسرائیل ته چې صبر وکړئ تاسو مدد وغواړئ د الله نه دغه بزمکه به رب العالمین تاسو ته درکړي. نو ذکر د نعمتونو دی په بنی اسرائیلو. معجزه د حضرت موسی علیہ السلام بیانیږي. په فرعون باندې چې کوم و عذابونه راغلي د هغې ذکر او تذکره ده. رب العالمین د خپلو بندگانو اصلاح غواړي. د هغه اصلاح دپاره انبیا راولیږي. لکه موسی علیہ السلام راغی معجزې ورته وښودلې دعوت یې ورته ورکړه هغوی ورسره ونه منله. بله طریقه د اصلاح دا وي چې رب العالمین په واړه واړه عذابونه راولې دې دپاره چې دوی الله ته رجوع وکړي. که په هغې سره هم اصلاح ونشي درېیمه طریقه دا ده چې رب العالمین په هغې باندې نعمتونه وکړي چې کیدای شي د رب العالمین شکر ادا کړي الله طرف ته رجوع وکړي. نو کله چې اصلاح ونشي او نه کوي دوی خپله اصلاح بیا پې رب العالمین عذاب راولي. دغه فرعون او د هغه قوم قبطیان دوی ته رب العالمین ډیر زیات نعمتونه ورکړي وو او هغوی د الله شکر ادا نه کو بغاوت ته راکوش. په دوی باندې رب العالمین عذابونو سلسله شروع. کله به چې په دوی باندې عذاب راغی دوی به ویل دا د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو سپېرتوب دی د هغې د وجې نه موږ باندې دا مصایب راځي. کله چې به رب العالمین په هغې باندې نعمتونه را وورول نو ویل به وایي دا زموږ کمال دی. او کله چې به په دوی باندې عذاب راغی موسی علیه السلام ته به ورغله یره جیب بني اسرائیل دله سره موږ پرېږدو کومه چې ستاسو مطالبه ده موږ به ایمان هم راوړو خو تاسو داسې وکړئ چې د الله نه دعا وغواړئ چې زموږ نه د عذاب لرې شي. موسی علیه السلام به د رب العالمین نه دعا وغوښته عذاب به لرې شو. دوی به د خپلو وعدو نه بیا واپس شو. دغه سلسله روانه وه. بالآخر داسې عذاب پرې راغی چې هغوی ته د نجات لار بیا نه میلاوېده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد او یقینا اخذنا راؤنی ولو من رب العالمین وی آل فرعونیان بالسنین بقحتن سرا سو کال بقحتو بارانون بنکیل ونقص من الثمرات او پکموالی د میوو سرا مالی نقصانات به ورته ورسېدل. میوې به کمې شوې باغ کې به یو دانه هم نه میلاوېد. مقصد په دې کې څه لعلهم دې دپاره چې دوی یذکرون نصیحت قبول کړي. د موسی علیه السلام سره چې کومې وعدې کړي دي هغه پوره کړي ایمان هم راوړي بني اسرائیل پرېږدي ظلم ختم کړي. فاذا پس هر کله جاءتهم الحسنه را بغلا دوی ته خوشحالي پراخي مالداری صحت نعمتونه قالو نو ویل بدوی لنا زمن حق دی هذه دا خو کمال زمن دی هنر زمن دی تجربه زمن دا ځکه موږ ته دا نعمتونه میلاو شو. وان تصبهم او کجری ورسېدل بدوی ته سیئة بدحالی سختی مصائب تکالیف مشکلات یطیروا نبات فالبین ولا بموسى حضرت موسی علیہ السلام ومن معه او پهغه چا چې دا غسرو ایمان والا دا به نه ویل چې دا زمونږ د ناکاره اعمالو عقایدو د وجنا دا حالات په موږ باندې راغله. الا واورئ خبر شئ انما بشکا طائرهم بد نصیبی بدبختی د دوی عند الله د طرف د الله ندی. په دې کې ستاسو دپاره امتحان دی اصلاح وشي ستاسو. ولكن اکثرهم وزیاد دوی نه لا یعلمون نه پوهېږي په دې خبره. او بیا ضد او عناد کې به دومره مخې ته لاړه چې معجزې ته به سحر او جادو وایه. مکمل انکار به وکړو چې څه قسمه معجزه راوړي منګ چرې هم ایمان نه راوړو دغه ته سحر کې په منګ باندې. وقالو او ویل با دوی مهما هر هغه شی تأتنا به چې راوړې ته موږ ته من آیت سنخه معجزه لتسحرنا چې جادو کړې ته په موږ باندې بها په هغې سره فما نحنو پس نیو موږ لکه په تا باندې
بمؤمنین ایمان راوڑن کی مکمل د بغاوت اعلان وک انکار وک فارسلنا پس راولے گلو من علیہم فضوی باندے الطوفان طوفان اگه ته هم ویل کېږي چې ډیر باران وشي او زیاتې اوبه راشي سیلابونه راوځي طوفان دې ته هم ویل کېږي چې مړي زیات شي او طوفان دې ته هم ویل کېږي چې وبایي بیماریانی لا علاج بیماریانی دا زیات شي نو دا د الله ته طرف نه عذاب الله په طوفان راولېږي موسی علیه السلام ته ورغله منتونه شروع کړه یره چې زمونږ د پاره سفارش دعا یو کړه رب العالمین دعا قبول کړه طوفان ختم شو راحت راغی مال دولت راغی بیا د الله نه شکر شروع رب العالمین په بل عذاب راوس والجراد او ملخان وصلونه ورله ټول تباک بیا ورغله موسی علیه السلام ته یره چې دعا وکړي لوز کو معاهده کو ایمان بم راوړو بن اسرائیل بم پرېږدو دعا یو رب العالمین دعا قبول کړه عذاب ختم شو بیا یې نافرمانی شروع کړه والقمل او سپګي دریم عذاب په الله راوس په انسانانو کې سپګي وشوي تیار پسلونو کې سپګي وشوي او په حیواناتو کې کونی پیدا شو بیا دعا وغوښته رب العالمین ته عذاب لري ک واپس ناشکری ته لاړه رب العالمین په بل عذاب راوس والضفادع او سندخان د خوراک په شیزونو کې ورته سندخان ښکارا کېشته داغه د وجنه به خوراک نشو کوله بیا ورغله موسی علیه السلام ته فرمایي من لوز کو ایمان براوړو بن اسرائیل به پرېږدو تاسو دعا وغواړئ چې الله زمونږ نه د عذاب لري دعا یې وغوښته عذابونه ختم شو بیا هغوی دغه بغاوت شروع که نافرمانی شروع که غرور تکبر شروع که لوزونه معاهده ماتې رب العالمین په بل عذاب راوس ودم او وینا کله چې بدی خوراک خلی ته نږدې کا د هغه خوراک نه به وینه جوړه شو دا په بل عذاب راغی آیات مفصلات نخ جدا جدا وزدی کې مقصود څه و چې دوی ایمان راوړي د وخت د پیغمبر خبره ومني فاستكبروا نو پس دی ځان لوی وګڼلو تکبر وکړو دراوړلو د ایمان نه وکانو او همیشه قوما مجرمین قوم جرم کوونکي بس رب العالمین د دوی د هلاکت فیصله وکړه او ټول الله تبا کړه په بحیر قلزوم ولما اوهر کلا وقع علیهم اراب اغلا پدوی باندې الرجز عذاب قالوا نو ابویل دوی یا موسی اے موسی ادعو لنا اغواړه زمونږ د پاره ربک درب خپلنا بما بسبب د دې عهد عندک یو وعده کړی دا تا سره څه لئن کشفتا کچل لري کړو تا عنا زمنګنا الرجزا عذاب لرا په دعا سره نو موږ لوس کو لنؤمنن لك خامخا ایمان براوړو پتا باندې او دوی ولنرسلن او خامخا پریږدو به موږ معك تاسرا بني اسرائيل لرا اولاد يعقوب عليه السلام لرا فلما اسهر كلبا كشفنا چلري كړم عنهم الرجز تدوينا عذاب لرا الى اجل دیو خاص وقت پوری هم چدویبا بالغوه رسیدن کی و حقیتا نیٹبارت لن کی و اذا هم ينكثون نو ناسا پا بدوی یکدم بدوی وعدم ما تکڑا ناکار صفت دے وعدا ما تول دا وعدی خلاف ورزی کول فانتقمنا پس انتقام واخستنو من بدل واخستنا من منهم ددوینا فاغرقناهم پس غرق دبکڑل من دوی لرا فی الیمی پا دریاب کی بئنهم زکا جدوی کذبو دروجن گنل بی آیاتنا آیاتنا زمن وکانو او دوی عنها دهغنا غافلین غافلا بے خبرا بنی اسرائیل سره وعده شوی رب العالمین ورداغه هر څه په ملکیت کې ورکړه واورثنا القوم الذين اورثنا من هغه قوم ته كانوا يستضعفون کمزور غنل شو مشارق الارض
مشرقونو د ځمکې و مغاربها او مغربونه د هغې کنایه ده د ټولو اطرافونه او د ټولو اړخونو نه. التي هغه ځمکه بارکنا فیها د برکت اچولی و موږ په هغې کې. مراد د دینه ځمکه د مصر یا شام یا دواړه دي مراد. وتمت او پوره شوه کلمت ربک الحسنا وعده د رب ستا ښایسته على بني اسرائیل په بني اسرائیلو باندې بما صبروا په دې وجه باندې چې صبر کولو دوی. ځکه موسی علیه السلام ورته فرمایي چې مصایبو نه د بچ کېدلو او د مصایبو د ختمېدو دپاره علاج هغه د الله مدد او صبر. ودمرنا او تباه کړل موږ ما هغه څه لره کان یصنع فرعون چې جوړول با فرعون وقومه او قوم د هغه وما كانوا يعرشون او هغه څه چې دوی به یې چتونه جوړول کوم نښې او علامات د غرور او د تکبر د محلات او د بنگلې او هغه محلات او هغه بنگلې چې دوی به بې ضرورته صرف د پاره د فخر او د تکبر او غرور جوړول. وجاوزنا او پورې سلمن ببني اسرائیل البحر بني اسرائیلو لرا په دریاب باندې. معجزې د حضرت موسی علیه السلام ته اشاره ده او دلیل په قدرت د رب العالمین چې دریاب ورته لاره ورکړي. فاتوا على قوم نراغلل دوی په یو قوم هغه بت پرستو د هغې سره تېرېدل. يعكفون لازمين ولو عبادت على أصنام لهم دبتان اخبلوا. قالوا اويل دوي يا موسى اي موسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا جوړ زمن د پارا الها یو معبود کما لهم آلهه لك څنګه چې دوی د پارا معبودان دي زمن د پارا یو معبود مقرر. قال اویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام انکم بشک تاسو قوم تجهلون تاسو قومي چې جاهلانی. ان هؤلاء بشک دا خلق متبر تبا کړی شوی دي ما هغه څه لراهم فیه چې دوی دي په هغې کې. دا خلق چې د کوم شي په عبادت کې لګیا دي په عبادت د غیر الله کې په بت پرستی کې مبتلا دي دا ټول تباه او د دې د شرکي عملونه دا ټول بې فایدې دي. وباطل ما او باطل لهغه څه کانوا یعملون چې دوی کوي. قال اویل موسی علیه السلام غیر الله آیا سوا د الله نه ابغیکم ولټوم زستاسو د پاره الها بل معبود وهو فضلکم او حال دا دی چې هغه الله فضیلت درکړی دی غوروالی درکړی دی تاسو ته علی العالمین په خلقو باندې. نو راشئ د رب شکر ادا او رایات کوي هغه وخت وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ او کله چې بچ کړی تاسو من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب سخت عذاب ناکاره سزاګانې. یقتلون ابناءکم یوجل به زامن ستاسو نارینه ستاسو هلکان ستاسو ویستحیون او ژوندی به پرېښودلی یا بې حیا کولی به نساءکم زنان ستاسو جنکۍ ستاسو. وفي ذلکم او په دې بلاء امتحانو ازمیختو من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم